اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د عوامي نشره پارټۍ صدر یم د جوړجاړي کونسل استاد مطري ته راغلی یم. روح الله مې نوم دی. ستا ډېره شکریه ادا کوم چې ما له دې ټایم راکړ، او بلکې د ټولو اورېدونکو شکریه ادا کوم، د ټولو وروڼو شکریه ادا کوم، د ټولو صوبې شکریه ادا کوم، او خاص کر د پښتنو شکریه ادا کوم. د پټای په حق ته خبره وکړه چې یاره پټای حال څنګه روانې دي که نه. نو الحمدلله که نه تاسو وګورئ، نو نن پارټي راپاڅېدله او د خپلو حقونو خبر شو، د خپلو حقوقو نه خبر شو، د خپلو مدنیتو نه خبر شو چې یاره ما سره په دې صوبه کې څه څه نشته یې. اوس ټول کې څوک ونه چې مړی دا راغستی وي مړی راوړی وي، زمونږ د اواز څوک نه و. انشاءالله اوس زمونږ مشر ایمل خان میدان ته راوتېروه او به انشاءالله موږ خپل حق راوړي. موږ ته پوره د امید دی. زموږ د شاته حیدر خان، دلته کې حاجي صاحب په پېښور کې، بل دلته چې زموږ سیټونه کنفرم دي، چې که هغه ډاکټر نوید دی، که هغه عثمان خان دی، که هغه ثاقب صاحب دی، که هغه غلام احمد بلور دی، سمر بلور بیبي ده، دا الحمدلله حلایار صاحب، دا زموږ سیټونه انشاءالله که الله ته منظور وي دا کنفرم سیټونه دي. او د 2013 نه د اوسه پورې انشاءالله په دې پاټای کې بچی مې به مرا سره زن ما زما پلار هم په دې کې زما نیکه هم په دې کې دي، او انشاءالله د قیامته د ژونده قربان یم تېنه، ځان مې تېنه زار شه، بچي مې انتظار شه، زما مال هر انتظار شه. او انشاءالله د الله نه مې دا امید دی چې د پښتون اواز به کوم، د پښتون کوڅې ته به ځم، د پښتون یووالی راولم، د پښتون جرګه. موږ مقصد هم دا دی چې پښتون یو شي. کله پښتون یو شو زموږ چا ته ضرورت نشته، بس بیا موږ ډېر موږ صرف د پښتنو ورورولي غواړو، نور زموږ هېڅ هم نه دي پکار. چې هر پښتون یو شي او هغه انشاءالله خپل حق او خپل حقوق وغواړي، زموږ چا ته ضرورت نشته دی. که چېرې پښتانه یو شو او دوی خپل حق وغوښته او دوی کوم حق چې زما دی دا ماله راکړه، نو زما بیا بهر مزدورۍ ته ضرورت نشته. بیا شکر دی الحمدلله زما په صوبه کې دومره څه دي چې بیا به دا خلک دلته مزدورۍ له راځي. او تاسو ته ښه پته ده چې عوامي نشره پارټۍ کله میدان ته ووتله، په 2008 خبره کوم، هېچا خپل مشهور صاحب ته نه رسولي، هغه اسفندیار خان و چې خپل مشهور صاحب ته ورسول چې یاره زه به صوبې له نوم ورکوم او راوړم به یې. نو په دغه دوران کې د صوبې نوم زرداري صاحب په مرکز کې و، چارې خپور آباد، هغه مو له نوم راکړ. نو دلته ډېر خلک په دې پوه دي چې یاره دا نوم مړ یو زوړ نوم خو که نه، هلکه د الله بنده زوړ نوم او په دې کې ډېر فرق دی. زوړ نوم چې و نو هغه 6 ارب روپۍ فنډ راته، کله چې نوم نوی ورکړ نو چې 80 ارب روپۍ شولې. 80 ارب روپۍ په دې یو نوم باندې صوبې پېژنګلو پې شوې ده. نو دلته کې ډېر خلک داسې وایي چې یاره نوم بیا دا کالجونه تاسو که ګورئ، که تاسو سکولونه وګورئ، په 2008 کې څومره یونیورسټۍ راغلي دي، په 80 کالو کې 15 کالو کې 4 یونیورسټۍ وي په خیبر پښتونخوا کې. او چې عوامي نشره پارټي ته راغله نو 4 هغوی نورې جوړې کړلې، ضلع په ضلع، محله په محله هغوی کالج، سکول، ضلع او یونیورسټي را ورکړه چې یاره زموږ بچي تعلیم وکړي او مخکې روان شي. که داسې وګورئ فلس نرخاګانې، که دغه شانتې استادان وګورئ، دا خو د صوبې پارټي ده. موږ دې خلکو ته دا سوال کوو چې راځئ چې سره یو شو او د خپل حق، نور زموږ څه مقصد نشته دی. زموږ مقصد صرف دا دی چې یاره پښتون یو شي او یو خپل اواز پخپله وکړي او میدان ته راوځي. نو زه خو د ټولو خیبر پښتونخوا ادا کوم، او د دې کوم مشران چې میدان ته راوتي دي او څومره چې دي که هغه د هرې پارټۍ دي، یوازې دا نه یم، دا یو خبره به کوم که د هرې پارټۍ خلک دي نو ټول ښه خلک دي. هغه خلک دې میدان ته راولي چې کوم سره د ملک، د قوم او د اسلام خیر وي پکې، چې الله کامیاب کړي، چې میدان ته خدای راولي. زموږ په دې ملک باندې خدای خپل رقم او فضل وکړي، او الله چې زموږ دا غریبانان خلک دا ډېر ټول سره روان دي. نو الله دې زموږ ثواب د اسمان نه وکړي. که په دې پاکستان خلکو شو په دې دغه شو، ما طرف نه ټولو پښتنو ته سلامونه، تا ته سلامونه. او دغه څو خبرې وې چې تاسو ته ما وکړلې، بیا هم په دواړه لاس سلام او سلام.